مجتهدان قرون كنا كذا تكري إنه لك نفسي أبو كصديق زمان كان يلي نفس مولانا صديق كان يلي مجتهد أبو صديق زمان كان يلي الآن في هذا بس الشخصية في هذا بس لازم تجيبين بس الشخصية كنا يا فلسطين يدين ده من كتنيس نفسه ګوره لفظ د مولانا ویل نه دي او دا درست نه دي د شرک ته کټی شي دې درجه سره چې له صدر جواب سو خپل عالم ته مولانا وي دا کله مشرک شو لفظ د مولانا ویل شرک ته کټی شي من قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نو وخت یې سره خپل عالم ته مولانا وي ودې مشرک شو کنه لما قرون في مصايب ذات لفظ تبعي جنت آخر لکه په خیر القرون کې په قرآن مجید کې داسې لفظ ذکر وي د مولانا كتاب مطلق له ایمن که داسې لفظ ذکر وي نو بیا به ته ومنې کتاب پرې دا خبره کوم بیا به ومنې تفصیل د زمانه خو باندې کیږي نه زه کوم ځکه ته ذکر کوم دلایل په دې باندې چې لفظ د مولانا ویل درست دی هغه دلایل هغه ذکر کوي هغه پرې دا ما جوابونه کوي هغه جوابونه کوي زه تاسو ته کوم په قرآن او حدیث کې لفظ د مولانا موجود وي بیا ته ومنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رضی الله عنه فرمایي انت مولانا واخونا زمونږ مولانا او زمونږ ورور دا دلیل ټول له نه دلیل جواب څه ما ته زمادي خبر ما تیار ده ما ته معنی ده او کتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته وایي چې انت مولانا واخونا شکی خبره کار نه ده شکی نه ده یقیني خبر ده ولې شکی ده انت مولانا واخونا زمونږ مولانا او زمونږ دوست دی النبي صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله ابن صفه فرسته هغه تفصیل ورکړل څنګه تفصیل ورکړل د تفصیل ذکر کا دا مسله د عقیده خو سړي ته هټته وي دې کې کتاب کته د ضرورت ګوره څه د پیغمبر خبره ته په دې کې به څه تعلیم کوي راشه بدل الله تعالی قل ان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك یقینا الله تعالی هم د نبی علیہ السلام مولا دی جبريل مولا دی فرشتے مولا دی اور تمام مومنانو دلته تمام مومنانو ته فرشتو ته ټول ته مولا وي الله تعالی وي وسوي ګور الله تعالی خو ویل کیږي نه الله تعالی ته څه الله تعالی دا وی چې دا مومنان او ملائکه دا نبی صلی الله علیه وسلم مولا دي چې الله تعالی وی نو وسو څه ذکر کوي کله چې یو فعل او یو قول ذکر شي او تقریبا الرد نه موجود هغه دلیل دی د پاره د امت چې تقریبا عمل کولی شي نه بعد خصوصیت د نبی علیہ السلام خو په خپل ځای رضی الله عنه انت مولا څنګه خصوصیت خو دې خو شو تعمیم شو د نبی علیہ السلام خپل یو امتی ته وي انت مولانا واخونا او قران کې الله تعالی نبی علیہ السلام او فرشتو او مؤمنانو د باره کې ذکر کړل چې دا ټول د نبی علیہ السلام مولا یا الله لکن النبي صلی الله علیه وسلم خالد خلق من دون څنګه هغه د دې مبارک دي دا نه اساس کې دي د صفات لپاره جایز دي مؤمنان لپاره نه دي جایز ګوره چې کوم خصوصیت دي هغه باندې قرینه موجود دي دلته خصوصیت دې قرینه دې نه ده تعمیم د خصوصیت نه ده لکه نبی علیہ السلام فرمایي سره تعمیم ثابت دی انت مولانا واخونا دې باره کې وسته سوي دا تاسو دا خبره ما مخکې ذکر کړه په نسبت دا چې نه له کوم تفصیل سری قرباني لانکی جایز نه ده منع ده کنه ګوره بل دې ما ده بل دا موضوع نه مثال څنګه ما کوه خروج ما کوه مثال ما راکوه لکه یمه خبره ده ته موضوع نه خروج ما کوه دا دا مستقل مسله ده هغه ما ده خاصي جانور قرباني جایز ده کنه دا مستقل په دې باندې دلیل موجود دی تمام ګوره هغه څه الله کړی ته هغه تحریج او جواب لیکم کتاب پرې ده کتاب ته ضرورت نشته قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی ان الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله تعالی د نبی علیہ السلام مولا دی جبريل علیہ السلام دی او تمام مؤمنان دي او نبی صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه فرمایي چې انت مولانا واخونا دې معلومه شو لفظ د مولانا ویل د قران او حدیث نه ثابت دی او کته وایي چې لفظ د مولانا د کافرانو مولا څه کنه کافرانو مولا څه کنه الله او کافرانو مولا څه کنه قرآن کې الله ان الکافرین لا مولا لهم
دا تاسو کتاب راوړم کنه کتاب پرې زته خبره کوم کتاب نه قرآن کې الله تعالی کتاب ګوره کتاب هغه تاسو هغه دلیل نه دی ما لپاره قرآن او سنت حواله ورکړي دا هغه حواله نه مانم ما لپاره ما خبرې کوم ما لپاره صفه قرآن ذکر کا سچا حدیث ذکر کا په دې خبره نه پوهیږي حدیث حواله تاسو په خپل کې څه قدم دي نه فکر او دلته چې ډاکټر رسول صاحب کتاب وګوره بس ګوره الله یو فإن الکافرین لا مولا لهم د کافرانو مولا نشته دلته ولي الله تعالی د کافرانو لپاره مولا شته کړه ایمان دې جواب راکړه دلته چې قرآن کې الله فإن الکافرین لا مولا لهم څه قرآن کې راځي د کافرانو مولا نشته دین معلومه شاعت چې لفظ د مولا دا په ډیرو معنی باندې راځي دلته لفظ د مولا په معنی د ناصر دی چې د کافرانو مددگار نشته دینه معلومه چې یو سړی عالم ته مولانا وي دا په بل معنی باندې دا په معنی د خالق باندې نه دی کم دی چې سورۃ بقره کې چې راځي انت مولانا په معنی د خالق دی انت خالقنا ته زموږ خالق دی نو که یو سړی عالم ته مولانا وي په دې معنی باندې دا مشرک شو خو که چېرته دا ورته په معنی د دې باندې وي چې ته زموږ مولای زموږ مربي نو په دې صورت کې د شرک دی ځکه حدیث رسول الله انت مولانا وحده